نو سبق ته ګورئ زوړ ولاو سره تیرو. سبق نمبر 7. ومن ترک شیئا، کوم سړی څه پرېږدي یو شی، من هذه الارکان السته، د دغو شپږو رکنونو نه، فسدت صلاته، هغه سړي لمونځ موت شو. یی کنه که آن کس که بگذارد چیزی را از این ارکان ششگانه، چې کم یو سړی پرېږدي په دغو شپږو شیانو کې یو شی، فسدت صلاته، مونځ یې فاسد شو، فاسد می شود نماز او، مونځ د هغه سړي څه شي؟ مات شي. بس ویستأنف الصلاة مرة اخرى، راودي ګرځي مونځ دویم ځلې. صحیح ده. و باز بگرداند از سر نماز را بار دیگر، سر نه دې دا مونځ را وګرځوي. دغه مونږ د منځه وله نه فرایض بیان کړو. مخته د باب ما وجب فی الصلاة، دا باب د دې بیان کې چې هغه شیان واجب دي په منځه کې. کوم شیان چې منځه کې واجب دي، واجبات درته اوس ښایي. ښه فرض مسله خو تېره شوه، فرضو پسې دویم نمبر درجه د واجبو ده، اوس واجب درته ښایي. باب دا باب د په بیان د ما هغو شیانو کې وجبه چې واجب دي په صلات، په منځب کې، په منځه کې کوم کوم شیان واجب دي. این باب آن چیزها است که واجب است در نماز، دا باب د په هغه شیانو کې چې په منځه کې واجب وي. وهي سبعة، دا واجب شیان ودي. ښه که نه. وآن هفت است، واجب ودي مونږ سره. اول نمبر دوه پکې ووایي چې اول نمبر واجب شی چې د قراءة الفاتحة، ویل د الحمد شریف. اول خواندن سوره فاتحه است. اول نمبر د الحمد شریف ویل واجب دي ځان ته. الحمد شریف که سړی د سورت ښې ویلو قول الاحد یا بل یو سورت الحمد پرېښي و، دا سړی بس د څه وګرځوي منځه اخر کې. والثاني دویم نمبر واجب شی موږ سره چې د القعدة الاولى، اوله قاعده. صحیح. د دوم نشستګي اول است، اوله قاعده د سدیدي په پرېږدوالي سره یا په دې کې ډېر ور کېناستې اوږده د کړله الله مسلې د پکې شروع که، بس دې سره ته ونې سره د سوه ووختله.